چې دې حالاتو باره کې تاسو څه وایي چې دا کوم حالات روان دي. دې حالاتو په باره کې زمونږ سوچ او فکر دا دی چې د پښتنو سره ډېر لوی ظلم روان دی او حقیقت دا دی نن زه په لاره روان وم، ما موبایل کولاو کو او د باجوړ هلکان دي، نوجوانان زلمي زلمي هلکان او چغې وهي او جاړي او اواز کوي نن وایي زمونږ دا ورور وشتو او سبا به ما ورته ولي. نو بدقسمتي دا ده چې کله مسله راوچتېږي په پښتنه سیمه باندې راوچتېږي نو پښتنو له اتحاد پکار دی، خو دا د عصبیت په بنیاد باندې نه. زما درخواست دی کوم چې د پښتنو سیاسي لیډرشپ دی، دا څومره چې پښتانه لیډران دي په دې وطن کې، که دا محترم سراج الحق صاحب دی، که دا مولانا فضل الرحمن صاحب دی، افتاب شرپاو صاحب دی، عمران خان صاحب خو په جیل کې دی، د هغې سره سره دا ایمل ولی صاحب دی، د دې اچکزی صاحب دی، یعنی په دې وطن کې نور ډېر زیات د پښتنو لیډران دي کوم چې زمونږ دا منظور پښتین دی، څومره چې د پښتنو لیډران دي دا د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي. راځئ چې موږ د پښتنو د حقوقو دپاره یو شو، یوازې د پښتو په نوم باندې او د پښتنو په نوم سیاست ونه کړو بلکې حقیقت کې راځي پښتنو له موږ څه وکړو. که دا د تعلیم میدان دی، که دا د صحت میدان دی، که دا د امن و امان میدان دی، لہذا د امن خبره پکار ده. راځئ چې موږ یوځای شو او داسې یوځای شو د پښتنو اواز راوچت کو او چې دا خلک د پاکستان دپاره قرباني ورکړله، د اسلام دپاره قرباني ورکړله، د دې خلکو یو تاریخ دی. الحمدلله پښتانه ټول په ټول مسلمانان دي، پښتنو کې غیر مسلم نشته دی. پښتنو د اسلام په جرګه باندې قبول کړی دی او ټول قوم من حیث القوم مسلمان دی. زمونږ سره حقیقت کې زیاتې کېږي او دا زیاتې چې څوک هم کوي دا بد کوي. نو زمونږ د حکومت پاکستان نه د ادارو نه د ټولو دا درخواست دی، مطالبه ده زمونږ چې نور د پښتنو دا وینې مه بهوئ، نور دا ښځې مه کونډوئ، نور بچي مه یتیمان کوئ او دا کونډې او رنډې او دا بوډۍ یا بیګانې په کریکو باندې مه جوړوئ، دا باباګان مه جوړوئ. داسې ځوانان دی الله تعالی زمونږ د دې وطن دپاره ژوندي ساتي، بریالي دې ساتي. که دا دغه زمونږ ورور دی، نور زمونږ څومره وروڼه دي پښتنو دپاره آواز اوچتوي، د مسلمانانو دپاره آواز اوچتوي، چې څوک هم دي نو د هغې قدر کول پکار دي. او داسې خلک دا ډېر کم پیدا کېږي. دا خلک د الله رب العالمین د ریحان زیب په شان او د محمد زاده په شان او د مشتاق احمد خان په شان خلک دا ډېر کم پیدا کېږي چې هغه د خاورې دپاره راپاسې آواز اوچت کړي. موږ ورته دعا کوو چې الله رب العالمین د دې حفاظت وکړي، د دې ځوانو حفاظت وکړي.